بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې خبرې روغ جوړ به خوشاله به او الله هم خوشاله ساته. نن درته زه داسې یو عمل ښیمه چې ستاسو څوم مشکلې او څوم مشکلات یا یو مصیبت یو پکې راګیري یا یو داسې ځای کې چې د وتېدو د تسلار نه ښکاري او د مدد د پاره هیڅ شی هم نه انساني نه څه اوزاري، نو دکه وخت کې به یو عمل کې او الله پاک په تا په سکندونو کې د هغه مصیبت نه وباسي. ملګرو هغه عمل ډېر آسان دی. هغه د یو پیغمبر عمل دی او د هغه نوم دی حضرت یونس علیه السلام. دا ډیر جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. کله چې دی د قوم نه لاړ سایډ ته شو او په کشتۍ کې سورو او دی دریاب ته اوبو ته ورغورځولی شو، نو دی میو خوړو، نو د مئی په خېټه کې الله ژوندی ساتلی و او ورته یو دعا ور په یاد کړه. نو چې هغه دعا یې څنګه ووی، نو د الله جل جلاله هغه د مئی د هغه خېټې نه راویستېده د دې په دعا په برکت سره. د دې نه وروڼو موږ ته معلومه دا شوه چې موږ په کم مصیبت کې راګیر شو او د هغه مصیبت نه د وتېدو موږ ته څه لار نه ښکاري، نو موږ له دا عمل ضروري پکار دی. دا ډیر ضروري عمل دی، د پیغمبرانو عمل دی. په قرآن کې الله پاک ذکر کړی دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ملګرو څوک چې دا عمل کوي چې څوم مصیبت ته راپېښ شو او څوم پریشانۍ کې راګیر شوي، څه غلط کار د نه وشو او حل کولی نشي، نو ووایه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او ډېر ډېر وایي ګناهونه زموږ د ټولو نه شوي دي او ډېر زیات بد شوي دي، ډېر غلط ګناهونه زموږ نه شوي دي. نو ملګرو یارانو دوستانو دا عمل ډېر کوي او د یقین سره کوي. زمونږ یقینونه کمزوري دي، زمونږ په الله باور نشته. ملګرو ځان کې په الله باور پیدا کړئ، په زړه کې راولئ چې الله نه د کېدو یقین او د غیر نه د نه کېدو یقین زمونږ په زړه کې راشي، چې کله الله وغواړي نو زمونږ هغه کار به کن فیکون ذات دی په یو سکند کې به وشي. ډېر ښه عمل دی، آسان عمل دی چې څوم مشکلات د تا د یو دوو سکندو دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چې څوم مشکلات در پیښ شي، څوم مصیبت در پیښ شي، اول انا لله و انا الیه راجعون وایا او د هغه مصیبت نه د وتو دا لار ده چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایا او د الله نه سوال وکوه یا الله ما د دې مصیبت خلاص کړي، د دې تکلیف مې خلاص کړي، دې ځای ته راغلی یم د دې نه مې خلاص کړي، د دشمنانو راګیر کړی یم د دې نه مې خلاص کړي، د اړونو را سره په غذابو شوي دي یا الله د دې نه مې خلاص کړي. ډېر ښه بهتر عمل دی. خامخا یې ورونو وایي 10 پیرې ویلی شي، 15 پیرې ویلی شي، یو پیرې خو خامخا درځي وایي وای لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ته به سبا ګوره انشاءالله چې الله پاک په ستاسو هر مشکلات آسان کړي، الله پاک په ستاسو هر مصیبت د تاسو نه لرې کړي. دا د الله پاک ډېر ښکلی مبارک د قرآن شریف آیات دی او د دې ډېر زیات فضایل دي، په ډېرو کتابونو کې راغلي دي. زما ډېر خوښ عمل دی. ملګرو تاسو هم د خپلې زندګۍ حصه جوړه کړئ چې څوم مشکلات دي، څه حالات خرابي، نو دا یو عمل کوئ چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د الله